بسم الله الرحمن الرحیم. زما درنو پښتنو وروڼو د مینې او د خلوص سلامونه. وی کم کم غم به د جاړم خدای پښتونخوا صوبې کم غم به د جاړم. یو هندوانو والا چې ټول عمر د هندوانو ټرکونه خالي کړي دي هغه نن په اسمبلی کې لګیا د پیمل خان باندې تنقید کوي. نو هندوانو والا کاکا ستا په باره کې خو مطلب دا چې ما سره د ویلو څه نه نشته او ستا کار هم دا دی چې ته وایې چېرې ایمل خان یو دوه خبرې وکړي چې زما اهمیت وچت اهمیت دله نه اوچتو. داسې کار دی چې په دهشتګردۍ په صوبه کې تا خبره وکړه چې په صوبه کې دهشتګردۍ نو دهشتګرد خو ستا لیډر په خپله باندې اکسپټ کړی او د هغه ویډیو سټیټمنټ اوس هم پروت دی موجود دی چې هغه وایي چې دهشتګرد دا ما راوستل د افغانستان او دا ما ریسیټل کړ. نو دهشتګرد خو تاسو راوستي او تاسو ریسیټل کړی دا صوبه په تاسو چې کوم نه داړه وړه کړه. ها عوامي نیشنل پارټي هغوی چې کوم دی روکړو خو تاسو واپس چې کوم دی نه راوستل. دویمه دا خبره چې خدای د کور په دې صحت کارت باندې روان کا په دې خو تاسو موږ په شرمونو ډکه کوئ. په درې حکومتونو کې د پرویز خټک د محمود خان او د ګنډاپور په درې حکومتونو کې تر اوس وخته پورې صحت کارت ته 110 ارب روپۍ جاري شوي دي. ټیک شو او صوبه دې وخت کې 3000 ارب روپۍ تاسو قرضدار کړه. نو خدای د کور په دې دغه په صحت کارت روان کا 110 ارب روپۍ یاد او دا 3000 ارب روپۍ نه دي چې تا 3000 ارب روپۍ دا نور تا کم خو یوړو دي دا د صوبې د عوام تاسو چې کوم خلک او تبا پنه کړل. دویمه خبره ده چې ستا خپل سپیکر وایي ستا د پاکستان تحریک انصاف خپل سپیکر د صوبایي اسمبلی هغه وایي چې 600 ارب روپۍ کرسپن چې کومې صوبایي حکومت کړی د پاکستان تحریک انصاف. نو خدای دې په شرمونو وشرموه. تا په دې مبارک څه خبره وکړله؟ ته اول دا ووایه چې دا کرپشن چې کوم تاسو کړی دی او ستا سپیکر و چې په صوبه کې نه په صوبه کې دا کرپشن چې کوم دا نور خلکو کړی دی حکومت ستاره کو دا پکې بل چا کړی دی. نو نالتي اول د دغه مبارک خبره وکړه. دویمه دا خبره چې ته امت مسلمه لیډر نو کور د خدای په دې خبره باندې وران کا چې د امت مسلمه لیډر نو نن سبا چې کوم دی په نړۍ کې تر د پاکستان د حکومت پورې ټول چې کوم دی ایران سره ولاړ د اسرایلو خلاف او ستا د لیډر خویندې بل اوس داغه د ملاقات نه وروتې بیګانه خبره او هغه وایي چې د اسرایل خلاف عمران خان صاحب چې کوم دی تر اوس وخته پورې سټیټمنټ نه جاری کړی. دونه کلک چې کوم دی اسرایلو سره هغه ولاړ دی ما ته یو سټیټمنټ وښایه چې هغه د اسرایلو خلاف ورکړی دی چې زه منم او د نړۍ ټول مسلمانان مني چې اسرائیل په مقدس مکه یو بدنما خلک دي بدرنګه خلک دي ظالم دي جابر دي او په مسلمانانو باندې ظلم کوي. خو ستا لیډر نه مني ځکه چې هغه د هغوی زوم دی. بله خبره چې تا په دې روشنک باندې څه خبره وکړله ستا په خپل حلقه کې چې کوم دی نو د 18 نواله تر 20 غنټو پر روشنک دی خلک اوس ودېدل. تا په دې صوبایي اسمبلی کې د دې خولې نه چاته یو کړنجو ویستو چې یاره مثال خبره زما په دې عوامو دې خلکو مال اوډ را کړی دی او زه چې کوم دی په دې خلکو په دغه باندې ګینې مړه ته خو انډرپلو والا وي ته خو انډرپلو والا وي نن په صوبایي اسمبلی کې ناست دی او پنډونه دې خوړل تا چاته دا دې باره کې ووایي چې د عوامو خو مال چې کوم دی اوډ را کړی دی چې د دوی د حق تپوس م کوم نه دغه باره کې چې کوم دی نو لکه نه ته خبره کې او نه راکې. بله خبره دا چې بېګناه نه دی نیازي صاحب بېګناه نه دی نیازي صاحب پغلا کې دی پلار هم غل پغلا کې په جیل کې او دیم غل دی پغلا کې دی. خدای ظالم وایه که نه بېګناه او ګناهګار خو د عدالت کار دی خدای پغلا کې ګیر دی غلا ورسره یادوه. دویمه خبره ده چې ستاسو د پارټۍ ستاسو یو کس د نسبت نه چې کوم دی نه اغوا شوی دی کچې کې ډاکوله ستاسو د هغې د کور زنانو سټیټمنټ راغلی چې یاره ایمل خان چې کوم دی لکه خلک راځي چې ایمل خان ته ووایه چې ایمل خان چې کوم دی دې باره کې لکه دا وکړي ستا په دغه ځای باندې فضل خان MNA دی او ته په MPA تا تر اوس وخته پورې دغه کور د خلکو تپوس قدرې کړی دی چې خورې په سر د ویلا ځینې چې خورې غم مه کوه فکر مه کوه زما حکومت دی زه به چې کوم دی زه ستا ذمهوار یم او زه به چې کوم دی دې لپاره کوم. خو زه وایم د خیبر پښتونخوا پښتنو الله دې تاسو له عقل درکړي چې داسې ډینګاډول هم چې کوم دی تاسو دغه ته لېږلې صوبایي اسمبلی ته لېږلې چې هغه د عوام د سره خپل ګړي نه هغه د خپل خلقي خلک چې کوم دی خپل نه ګړي تر دې وخته پورې ما ته د یو پراګرس وښیي چې یاره ما مثال خبره په دې صوبایي اسمبلی کې ولاړ په ایمل خان باندې تنقید کول خسانه خبره ده. د دې عوامو دا چې کومه حلقې ستا خلک دي د دوی چې کوم ایشوز دي د دوی چې کوم مسایل دي په دې باندې مړه خبره وکړه. خو تاسو د زکات هغه پیسې ټولې ووالې نو هغه تاسو ټول چې کوم په خپل ټوپک مارو کې تقسیم کړلې تاسو هغه ټول ووالې ته به د عوامو څه دا وکړې نه لږ ستا په دې خبرو شه.